زمون په ملک کې یعنی یو کس ته یو قصه ده. یو کس ته هغه مزدوري وکي، بهر وکي د ملک نه، بیا راشي په ملک کې ځان لا یو یعنی په ترانسپورت کې یو گاډي واخلي او هغه چلی په خپل وسره زی راځي، بیا رو دغه یو گاډي د دا دوه شي، بیا درې شي، بیا څلور شي. مطلب دغه کس چې کم دی نو د په خپل باندې یعنی مزدوري وکي او یو ځای ته ځان ورسوي. بیا په معاشره کې خلک دا خبرې شروع کړي چې د فلاني سره خو ډېره زیاته پیسه ده. بس دغه خبره چې راشي نو بیا دغه خبره د طالبانو تر غوږو هم ورسي. بیا د افغانستان د نمبر نه او د یو ځای بل ځای د نمبر نه کالز راځي د بتې چې دونه پیسې فلانی ځای کې جمع کا، او چې څوک یې ورنکي نو بیا د هغه که پټرول پمپ دی نو هغه والوځي، او که د هغه په کور باندې اټیک وي نو هغه پې کېږي. همدغه کیسه چې کوم دی نو دا د سوات مټي د شکردرې د افضل خان ګجر سره هم شوې ده. افضل ګجر په خپله باندې دغه چې کوم اټیک شوی دی نو هغه وایي چې د 35 نه تر د 40 پورې ایزایلنټس یا حمله کوونکي وو. هغه وایي چې دا عام حمله کوونکي نه وو، راکټ لانچر یې ورسره وی. بله دا د ما د کورې پوره ریکې کړې وه، په لاره کې په تښتېدو په صورتحال کې هم درې کسان تقسیم شوي وو او ناست وو. په دغه واقعه کې خو د افضل یو زوی یو وراره په حق ورسېدل، په خپله پکې هم دی وایي چې زه 3 ډزه لګېدلی یم، خو بچ دی احتجاج وشو. ریپورټډلی د سوات قومي امن جرګه چې کوم دی نو هغې هم د احتجاج کال ورکړی دی. خو سوال بیا دا دی چې یو خو آیا حکومت په دې پوزیشن کې دی چې هغه ومني چې بهی دغه ځای کې دومره طالبان موجود دي؟ که حکومت په دې پوزیشن کې نه دی نو بیا به یو عام شهري ته دا جواب څوک ورکوي چې دغه حمله چا وکړه؟ یعنی د 13 نه تر د 15 پورې یا د 40 پورې وسلوال راشي او هغوی ډېر په اسانه باندې په یو کور د یو عام ملکي اوسیدونکي په یو کور باندې اټیک وکړي. بیا دغه خو بظاهره خبره ده، یعنی د پولیس او بیا چې دغه ځای نور چې کومې ادارې دي هغه ډپلایډ دي، د هغې دغه ناکامي ده. خو بیا مونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک کاروبار کوي نو د هغې سره به زمونږ چلن هم داسې وي چې بس راځي به یو غیر ریاستي یا یو تنظیم به راځي او هغه ته پرچه ورکوي، او که پرچه یې ورکړه او چاته نو بس کدو پیسې ورنه کړې نو بیا خو د هغه کور ورته معلوم دی او هغه ته ګولی هم په خط کې لیږلی کېږي. بیا مونږ یعنی دا وایو چې نه، دا مونږ ریاست دی او د ریاست خپل قوانین دي او د دغه قوانینو لاندې چې کوم دی نو هغه یعنی د خلکو ژوند دی. خو دا کم خلک چې حمله کوي نو آیا دوی هم د دغه قوانینو تابع دي او که نه هغوی بس زور د بري کار دی چې بس د هغوی سره پاور دی، د هغوی سره سټرنث دی، د هغوی قانون نه مني؟ نو دا قانون بیا صرف زما دپاره دی چې ما ورته د لاسو خپو نه وتړي چې زه به قانون په لاس کې نه علم او هغه به راځي اټیک به کوي. ډېر غټ نقصان وشو په سوات کې د دغې واقعې. که فرض کا ذاتي دشمني وي خو بیا هم یعنی یو واقعه وه، خو د دومره سیریس نوعیت نه وه. خو چونکې په دې کې اوس د دهشتګردۍ عنصر شامل دی، پکار دا ده چې اوس صوبایي حکومت او ادارې هغې دا وګڼي چې بهی مونږ له به د دې سیز په حواله باندې د چې کوم سوالونه راپورته شوي دي د هغې جوابونه به مونږ له ورکول وي. نو دغه به اوس وخت ښایي چې را روان وخت کې تحقیقات کم پله وځي. ظاهره خبره ده په داسې حال کې چې خلک یو لیول ته رسي نو د هغه دوست دشمن هم لري. خو چونکې افضل ګجر په خپله باندې په دې کې طالبان مخاطب کړي دي نو لہذا اوس دا په سټیټ باندې ریسپانسبیلیټي جوړیږي چې دغه سیس کم از کم د طالبانو انوالومنټ یا هغه چې کم دی نو هغه دې رول آوټ کړي یا ایکسکلوډ کړي. کو پرس که داسې نه وي نو بیا دې اثري نه جایزه واخلي د خپل سیکیورټي پلان.